بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه أمرا وما ضرب زيد أمرا. په دې عبارت کې مصنف د مرفوعات فعل قسم فاعل ذکر کوي. مصنف په مرفوعاتو کې فاعل مقدم کړ ځکه چې فاعل اصل لا په ټولو مرفوعاتو کې او ویل اصل لا ځکه چې فاعل جز د جمله فعلیه ده. فاعل جمله فعلیه جز ده او جمله فعلیه په جملو کې اصل لا نو دې کوم جز شي کنه ابم اصل وی دی جمله اسمیه په اجزاء په نسبت پوښی په پونه شي په مو تاسو ته وی چې جمله دا فاعل اصل لا فاعل شدا فاعل ویل مقدم کړ په نورو مرفوعاتو باندې ځکه چې فاعل اصل لا فاعل شدا اصل لا او فاعل اصل ویل دا فاعل اصل ځکه دا چې دا د جمله فعلیه جز ده. چې جز ده جمله فعلیه جز ده او جمله فعلیه اصل لا جمله فعلیه اصل لا په نسبت د جمله اسمیه نو دې کوم جز چې ده ابم سوي اصل وی ابم سوي اصل وی د نورو جملو د اجزاء په نسبت پوښی په فاعل تعریف سره كل اسم قبله فاعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه دای تعریف ده چې هر اسم چې دغه نمخ کې فعل وي یا صيغه صفت وي دغه نمخ کې فعل وي یا صيغه صفت وي او دغه فعل یا صيغه صفت اسناد شوی وي نسبت شوی وي څه شوی وي نسبت شوی وي په داسې مونږ باندې انه قام به شی دغه فاعل قائم می د فعل قائم می د دغه فاعل سره ټیک ده کنه لا وقع عليه نکی واقع وی ټیک ده کنه پوښ په ترجمه دې وکړه کنه مړه فاعل هرها اسم دا لوند کتاب ته ګوري قبله فعل چې مخکې دینه سوي او صفت یا صيغه صفت وي اسند الیه صيغه صفت نه مراد څه ده اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم تبذیل وغیرہ ٹھیک ہے کنه اسند الیه چې نسبت شوی دی طرف ته د فعل نسبت شوی دی اسم طرف ته فعل یا صيغه صفت علامانا په داسې مونږ باندې انه قام به چې دا قائم می دي سره لا وقع عليه نک واقعي په دې سره پوښ په لکه مصنف بسم الله کړي قام زيد څه شي قام زيد مقام فعل لا او زید څخه قائم ده زید ودرې ده ودردل فعل نه کنه او چې څه قائم ده زید سره ٹھیک ده کنه یا دغه د فعل لازمي مثال شو زید ضارب ابوه امرا نو زید دې کې د ضارب
دا صفت دا اسم فاعل دا کنه او دی پر فاعل ابوه دا فاعل څه دا ابوه نو ګره پہله مثال کې زید اسم وګنه مخکې څه فعل و او دا فعل قائم مده چا سره دغه زید اسم سره دویم مثال کې اسم فاعل صفت دا ادینا ابو اسم دا ادینا مخکې صيغه صفت دا ادینا مخکې څه دا صيغه صفت ضاربون او دا ضاربون صيغه صفت دا قائم دی چا سره دی ابو اسم سره پوښ په یا دریم مثال فعل متعدی ولدا ضرب زید عمرا زید یو اسم دا ادینا مخکې فعل لا ادینا مخکې څه دا فعل لا و دا فعل قائم دی چا سره زید سره اسم څه قائم ده کنه مطلب چې د فعل لمدنه صادر ده امده کړای دا فعل ٹھیک ده اره غیر سمتا ٹھیک شول پوښو په کپونه شو په نو تاسو مو ویلیو چې هر یو معرف ده او یو معرف ده شورونه لګیا یو کنه یو چې یو معرف ده یو معرف ده معرف څه ویل شي د چا چې تعریف کیږي ته معرف ویل شي او تعریف څه ویل شي معرف یا تعریف ته ویل شي ٹھیک شو لګا نو په دې کې فاعل معرف ده او کل اسم الى اخره ده څه ده تعریف ده او هر تعریف کې جنس او فصل وي نو په دې تعریف کې جنس او فصل دي په دې تعریف کې څه دي جنس او فصل دي كل اسم دا جنس تا هر اسم ته داخل ده کا فاعل او کفاعل نوی قبله فعل او صفه د فصل اول ده اذن هغه اسم وته چې ګنه مخکې فعل یا صيغه صفت نوی چې ګنه مخکې فعل یا صيغه صفت نوی یا خو بالکل نوی یا خو بالکل نوی ٹھیک ده کنه یا فعل صفت وی خو دینه ورستو وی دینه ورستو لکه زید قامه کرم لیکنی زیدنا قامه او زید اسم ده فعل شته ده خو بعد د مخکې ته نه ده او مسویلو چې مخکې بتی وی قبله فعل او صفه قبله فعل او صفه ده فصل ولا شي ده دینه سوتلو ادین هغه اسم وته چې کنه مخکې فعل نوي یا صيغه صفت نوي ٹھیک ده کنه یا خو بالکل نوي لکه زید اخوک لکه زید اخوک یا وی خو ورستو تی وی مخکې دی نوي پوه شو په چې ورستو دی بیا نه بیا نه جوړیږي ٹھیک شو کنه اوس نه الیه دا دویم فصل ده مطلب دادا شی دغه فعل یا صيغه صفت ادیب نسبت شوی اسم طرف ته بالاصاله څه شي نکی بالتبع نکی بالتبع بالاصاله څه مطلب ده او بالتبع څه مطلب ده یو فعل اسند شوی اسم طرف ته اصالتن اصل کې لکه جاء زید علیکم لك ذلك بس جاء زید ويشوي بالتبع يعني تابعي سوي تابعي لك جاء زيد زيدنا جاء زيدنا زيدنا نو پہلا زید طرف ته نسبت دی جاچ بالاصاله شوی دا اصالتن شوی دا او دویم طرف ته بالتبع شوی دا څه بالتبع زکا شاول زید اخو ډایرکټ فایل جوړیږي کنه او د دویم زید ډایرکټ فایل نه جوړیږي موږ چې زید مؤکد ده ٹھیک ده کنه اول زید او دویم زید شي ده تاکید ده او تاکید طبيعي کنه تاکید څه وي طبيعي کنه نو مؤکد تاکید مل کله بس شي فایل بشي پونه شو پی ګوره اوسنده الیه دا فصل ثانی دا ادی مطلب دا
چې د فعل اسناد بشوي اسم طرف ته اصالتن ٹھیک ده کنه نه کې طبعا نو ادینا هغه اسم موتله چې کوم اسم طرف ته د فعل یا د صيغه صفت اسناد شوی وي طبعا ٹھیک ده کنه دله وګورئ موتا یو تابع ده یو مطبوع ده یو تابع ده یو مطبوع ده نو مطبوع طرف ته نسبت چې کیږي د فعل یا شبه فعل دا اصالتن کیږي مطبوع طرف ته اسناد څه کیږي اصالتن کیږي او تابع طرف ته څه کیږي طبعا کیږي تابع طرف ته مثال کې موي جاءني رجل عالم روغل عالم سړی نو دې کې دا رجل طرف ته نسبت د فعل چې کنه دا مطبوع ده کنه موصوف ده ٹھیک ده کنه او عالم چې ده صفت ده تابع ده نو رجل طرف ته د فعل نسبت اصالتن شوی ده ٹھیک ده کنه او دی مطبوع طرف ته د تابع طرف ته صفت طرف ته عالم طرف ته نسبت طبعا شوی ده نسبت شي طبعا شوی ده ٹھیک ده کنه نو رجل ته وتله عالم ته وتله عالمون ته او وتله یا مثال کې جاء زیدون زیدون کې د دویم زیدتی او وتله تعریفنا ویلې زکه چې د طرف ته اسناد د فعل اصالتن نه ده شوی پوه په زه ان شاء الله وبرسه وای ګوري دوه مسله پکې نشته اوس نه دی له دیکې دینا د مطلب څه ده مطلب دا د پهله مطلب باندې ځون پوه کونو بیا ان شاء الله نور فصل باندې پوه شوي دا فصل ثانی ده او مطلب څه ده چې د فعل یا د صيغه صفت اسناد بشوي اسم طرف ته اصالتن نه کې تبعن اصالتن نه کې تبعن اصالتن مطلب څه ده مطلب دا ده چې اصل کې نسبت به طرف ته شوی ٹھیک ده کنه لکه مو تاسو مثال درکړه چې مطبوع او تابع کې نو مطبوع طرف ته نسبت اصالتن وي او تابع طرف ته نسبت طبعا وي لکه جاء زید زیدون زید مؤکد ده کنه او بل زید سنید شه ده تاکید ده نو مؤکد مطبوع وي ٹھیک ده کنه او تاکید سی وي تابع وي ٹھیک شو کنه نو مطبوع طرف ته نسبت اصالتن ده نو زید اول طرف ته نسبت شه ده اصالتن ده او زید سنید طرف ته نسبت شه ده طبعا ده پوه شو په نو د زید سنید ته وتله زید سنید او وتله پوه شو په على انه قام به د فصل ثالث ته اچھا مطلب دا ده چې صيغه صفت نسبت به اسم طرف ته شوی وي ٹھیک ده کنه په داسې طریقې باندې یا په داسې معنی باندې چې دغه فعل به دغه څخه قایم وي نه کې واقع به وي نه کې واقع به وي قایم بوي نه کې واقع به وي نو دینا مفعول ما لم يسمى فاعله ته وته لکه ضرب زیدون ضرب نو ضرب زید اسم ده دینا مخکې فعل لا ٹھیک ده کنه خود فعل اسناد هم اسم طرف ته شوی ده خو واقع په دغه قائم مسکنه ده چې ده ویلې ځکه ضرب معنا مڅ کوو مارګي وای کومر ده ٹھیک ده کنه نو واقع شوی په دا واقع شوی ده په ٹھیک ده کنه قائم مسا نه ده ومسوي چې قائم وي ٹھیک ده کنه پوښي به دا قائم هم ده چې قائم وسره کایغه صادر وي او که قائم وسره مفعول ما لم يسمى فاعله هو مفعول ما لم يسمى فاعله هو وتله دریم پسنه نه شو په تایا مکنه قام به ویله نو خدا عام ده چې ده عام ده یا به دسته قائم وي یا به دسوي صادر وي لکه مو چې قام زیدون نو دا قیام فعل لیو کنه دا څه ده قائم ده وسه او بل مو چې ماته زیدون ٹھیک ده کنه یا مرزه زیدون زید بیمار شو نو دا بیماری یا د مرګ د زید نه صادر شوی ده زید څه قائم نه ده پوه شو په
بیماری ته صادره شوې ده ځکه ځان خو په زور خو نه بیمار کړی که نه په زور خو ځان نه بیمار کړی که نه ټیک ده که نه نو دې نه صادره شوی ده یا په زور خو ځان نه ده مړ کړی بلکې دا چې ده مړ شوی ده چې ده مړ شوی ده پوه شوې پې نو قام زید ضارب ابوه امرا وما ضرب زید امرا وكل فعل لا بد له من الفاعل خا دې ځینې مصنف یایي چې هر فعل هغه د پر ضروري خبره ده چې د پر فاعل وي څه به وي نو دغه فاعل یو خو چې مرفوع به وي فاعل به څه وي مرفوع به وي بیا فاعل عام ده کله به دا اسم ظاهر وي کله به اسم ضمیر وي که اسم ظاهر وي لکه ذهب زیدون زید اسم ظاهر ده که نه او که ضمیر وي نو بیا عام ده یا به ضمیر بریز وي یا به ضمیر مستتر وي ضمیر بریز مثال لکه ضربت زیدن لکه ضربت زیدن یا به مستتر وي لکه زیدون ذهبا زیدون ذهبا ٹھیک شو که نه لکه زیدون ذهبا اوس په دې ځای کې ذهبا فعل ده که نه دې کې ضمیر فاعل ده چې زید طرف ته راجع ده ٹھیک ده که نه او دغه ضمیر مستتر ده ضمیر څه ده مستتر ده بارز پېژنئ خورا په لفظونو کې ویلی شي ټیک ده که نه او ظاهر وي او بارز مستتر چې پټ وي ټیک ده که نه پوشیده نو اوس یایي وإن كان وكل فعل لابد له هر فعل لابد له ضروري دی لپاره من فاعل فاعل مرفوع مرفوع مظهر ظاهر ٹھیک ده که نه که ذهب زیدون اسم ظاهر لکه ذهب زیدون او مضمر یا ضمیر بارز به وي که ضربت زیدن او مستتر یا مستتر که زیدون ذهب لکه زیدون ذهب وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا کچر فعل متعدی وي فعل څه وي متعدی وي نو بیا هغې دپاره د مفعول ضرورت هم وي څه ضرورت ورته وي لکه څرنګې فعل متعدي موقوف په فاعل باندې وي دارنګې موقوف په مفعول باندې وي په څه باندې مفعول باندې دې دپاره خو مخه څه وي مفعول به وي نو ګورئ إن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد امرا ٹھیک شوله بس ښه دې ځای کې تاسو د یوه غږ زده کړئ پوهېده البته وایي چې کل اسم دا اسم چې ده که نه دا عام ده که دا اسم صریح وي او که اسم تعویلي وي اسم صریح لکه زیدون ضرب زیدون ضرب زیدون کې زید ٹھیک شوله که نه او اسم صریح مثال باندې پوه شوې اسم صریح لکه څه ضرب زیدون ٹھیک ده که نه یا به اسم تعویلي وي اسم به څه وي تعویلي وي لکه اعجبني ان تضرب اعجبني تعویلي نو ان تضرب هو فعل په خپله خو په دې کې ان مصدریه پې داخل شوې ده ان مصدریه پې داخل ده نو دا په معنی دی اعجبني ضربک ده اعجبني ان تضرب تاسو ته مو وویل چې کل اسم دا عام ده چې دا اسم صریح وي او که اسم تعویلي وي اسم صریح لکه ضرب زیدون دا زید څه ده اسم ده او صریح ده ٹھیک ده او یا اسم تعویلي وي لکه اعجبني ان تضرب اعجبني ان تضرب نو دې ځای کې اعجبني اسناد شوی اسم طرف ته خو اسم صریحی نه ده بلکې اسم تعویلی ده
ځکه چې ان تضرب باندې تضرب فعل باندې ان داخل ده څه په داخل ده او ان فعل په طویل د مصدر کې کی ان فعل په طویل څه کی مصدر کی نو دا د شوی لکه اعجبنی ضربوکا اعجبنی ضربوکا نو دا ان تضرب د ضربوکا په طویل کې ده ښا څه په طویل کې ضربوکا بیا د اعجبنی پر پاین جوړیږي پوه شو په بس ته خزین چې